अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम वल्लाहि अना ला अअलमु इल्ला मा अल्लमनी अल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम या खैर मन दुफिनत बिलक़ा'i आज़मुहु ताब मिन तिबिहिन्नल क़ा'उ वल अकुमी नफ्सिल फ़िदाउ लिरौज़िन अन्त साकिनुहु फ़ीहिल इफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल करमी दबल बचे पैदाइश दे खुशाली और कशान चिपा मिलाद द पाक हबीब में खुशाली और नशीन सुभान अल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि ज़मा देर काबिल कदर काबिल सद इख्तिरामात सदर मजलिस पीरी तरीक़त फ़ख्रुल फ़ुक़रा व ज़ाहिदीन नबाकंडई बाबाजी साहिब मुबारक ज़माडेर मुहतरम काबिल सद इख्तिराम सैयदुस सादात जनाब मौलाना गौहर अली शाह साहिब व दीगर उलमाए किरामो मशाइख़ अज़ामो और बिलखुसूस ददी नूरानी बाबरकत जलसे दख्ली नाज़िम पर इजाज़त मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात तरुणों दरहमत आलम
سید العرب والعجم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم د یوم ولادت په جشن او خوشحالی کې راجمع شوي یو. زما بیان په یو موضوع باندې وي، اگر که د ټلیفون په ذریعہ یا بالمشافهه دوستانو ډیر مسائل غوښتي دي، ستاسو هم شوق او محبت سیوا دی، زمونږ هم ستاسو په لیدو باندې محبت سیوا شي چې ډیر مسایلو باندې بحث وشي او بیان وشي. خو زه د وخت د کمبود په لحاظ باندې صرف او صرف یو مسله باندې نن تقریر کول غواړم چې هغه د زمانې تقاضا هم پوره شي او د دې بابرکته نورانی جلسې تقاضا هم پوره شي چې هغه مسله د علم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. معززو زمونږ دا بیان په زیر زور سره واورئ، د زړه په غوږونو باندې واورئ، د تعصب او د حسد چشمې ترې نه لرې کړئ. که د سپیکر په ذریعه څوک آواز اوري، که داخل کې موږ سره ناست سامعین آواز اوري، که د ریکارډ په ذریعه باندې بعد کې څوک زمونږ آواز اوري، د ټولو نه زمونږ دا مطالبه ده او التماس غوښتنه ده چې زمونږ بیان د زړه په غوږونو باندې واورئ. که چرته من کتاب الله تعالی ومن احادیث النبی المختار د محمد مصطفی فرماناتو قبولی کئی را سرا، او که چرته زما د خیرت خبرې وي یا من اوله الى آخره چرته ما د خپل پیر صاحب روایات پیش کول او تاسو زما پیر صاحب نه مانا چې یوه مسله را سره قبول نه کوي. که چرته د کتاب الله او د سنت رسول علی صاحبها الف الف صلاة و تحیه که د هغه مبارک ذات فیصلې وي، نو سنیان او هغه خلق چې هغوی د اهل سنت مخالف ګرځېدلي دي، هغوی هم د قرآن کریم دعوګیر دی، هم د احادیثو دعوګیر دی. نو هغه کتاب نه دلیل پیش کوم، کم کتاب چې زمونږ او د دوی شریک کتاب دی، هغه احادیثو نه به دلیل پیش کوم، کم احادیث چې زمونږ او د دوی شریک دلایل دي. معززو اولا علم الغیب فغټ تقسیم سره یاد کړئ چې دا دوه قسمونه لري. یو ته علم غیب ذاتی ویلی شي، دویم ته علم غیب عطایی ویلی شي. یو انسان ته داسې علم ثابتول دی چې څوک دا عقیده وساتي چې دا دته الہ نه دی ورکړی، د ده خپل دی، ذاتی دی د سره. دویم دا یو عقیده چې یو نبی ته علیه السلام یا یو ولی ته علیه رحمت الله علیه الہ ورکړی دی، خپل نه دی. دا کم چې ذاتی علم وي دی ته علم ذاتی علم غیب، او کم چې بل چا ورکړی وي دی ته عطایي ویلی شي چې عطیه د بل چا ده. نو دا زمونږ او ستاسو د سنیانو اتفاقي رایه ده چې خداوند رب ذوالجلال هغه علم المشاهده او عالم بالغیب، په غیب هم عالم دی، څه چې تا ته ښکاري په هغې هم عالم دی. خو علم د رب ذوالجلال ذاتی دی، خپل دی، چا ورکړی نه دی. او الہ العالمین انبیاء علیهم السلام او اولیاء کرامو ته هم څه علم ورکوي، د غیبو نه څه برخه ورکوي، خو هغه علم ذاتی نه وي، عطایي وي، الہ ورکړي وي، د دغه انبیاو د دغه اولیاو خپل نه وي. دویم فرق دا دی چې علم د رب کائنات هغه کلی تفصیلی دی، هغه په هر ذره ذره دی، هغه په هر پاڼه پاڼه دی، هغه په هر کاڼي کاڼي دی. کائنات کې چې څومره ذرات موجود دي دا مخلوق دی لله تعالی رب ذوالجلال. په دې هر پاڼه پاڼه، په هر ذره ذره، په هر شګه شګه، په دې هر څیز باندې الہ علم لري.